أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. سورة الاعراف منگا شروع کرے ہو. دی صورت کی بنیادی طور باندې درې مضامین ذکر کېدل. یو مضمون مسله د توحید پاوی باندې واقعات د انبیاء علیهم السلام ذکر کړو. دیمه مسئله اتباع د منزلو کوي د الله د حکم تابعداریو کوي. په دې باندې واقعات ابلیس ذکر کړه چې هغه د الله د حکم نافرمانی وکړه نو هغه مردود شو. واقعات آدم علیه السلام ذکر کړه هغه د الله د حکم تابعداري وکړه نو الله ولا عزت ورکو په دنیا او آخرت کې. درېما مسئله ذکر کولا تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. په دې باندې د ټولو نه په آخر کې واقعات حضرت موسی علیه السلام ذکر کولا چې وګوره موسی علیه السلام ته هغه مسله بیان کړې ده. زړه یې نه دی تنګ کړ. قدم په قدم هغه باندې مشکلات راغلي دي، مصیبتونه راغلي دي، پریشانې راغلي دي، زړه یې نه دی تنګ کړ. اے زما محبوبه تم مسله بیانوا، زړه مه تنګوا. حالت ذکر کول د حضرت موسی علیه السلام چې هغه کوی تور تلاړ اور التا هغه ته وی نیلاو شو چې هغه په شکل د تورات کې دارنګي الله تعالی ورسره خبر وکړي. د دینه بعد الله تعالی ورته فرمایل چې ما ته منتخب کړي، ما ته په ټولو کې غوړه جوړ کړي. قال فرمایل الله تعالی یا موسی اے موسی انی اصطفیتک یقینا ما غوړه کړې دې تعالی را علی الناس فخلق باندې برسالاتی په سبب دو پیغامات زما تمی مصطفی جو کړه تمی غورا جو کړه زکا ماتا تخفل پیغام را کړه دے نو چا چې پیغام ور کړی شي هغه د ټولو نه بهتر وي. و بکلامی په سبب دو خبرو زما تا سره می خبرې کړې دي تو کلیم الله جوړ شه د دې وجنا تمی غورا کړه په خلق باندې استغفر سره فخذ ما آتیتک پس انیوا اگا احکام آتیتکا چی ذرا کم تاتا خود مانا دادا چی اعمل عمل کوا پاگ احکاماتو چی زتا ترا کم پا شکل دا تورات کی وکم من الشاکرین شرط دو شکر گزارونا. شکر یوازد دی تنوی چی پخلبان دی توی شکر الحمدللہ نانا شکر دادے چی خپل عمل داغی مطابق روان کا کم چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لیدا دې ته شکر ویلې شي. په خلی باندې الحمدلله ویل پکار دي، لیکن خپل اعضاء د الله په تابعداري کې استعمالول پکار دي. حقیقت کې شکر دې ته ویلې شي. الله ورته فرمایل وکم من الشاکرین شرط دو شکر گزارنا یعنی د الله د احکامو تعمیل کا. وكتبنا له في الالواح من كل شيء لکلیو منگا لہو دد پارا فی الالوائی پدی تختو کی من کل شین دا ہر قسم ضروری مسئلینا ہر ضروری مسئلہ کم تچی دا موسیٰ علیہ السلام قوم محتاجو اگر طول مسائل میں پدی تختو کی پدی تورات کی لکلیو موعظتاً پد سحال کی چدا نصیحتو موعظتاً جنی پا تورات کی رٹنی ذکر وی زواجر ذکرو نمن کتا وتفصیلا لکل شیء وضاحتو د پار د هر یو شیزو کل شی معنی دا کم احکام تچیدی محتاجو دا غر طول تفصیل په تورات کی موجودو. ځکه تورات د توریت ده او توریت قانون ته ویل شي. نو بنی اسرائیل د پارا قانون الله تعالی تورات را لګلو. فخذا بقوه اوی ورته مونږه فخذا اونی ودلرا مراد تری عمل دے. فخذها انی و دیلرا پا عمل سرا بقوت بطاقت سرا طاقت دادے کہ دی تورات درس و تدریس کوا پا دیوانی عمل کوا. وَأْمُرْ قَوْمَكَ حُكُمْ کوا قوم قلتا
دانو چې په خپل په عمل کې خپل قوم دې هر کړی وي نه وامر قومک حکم کو قوم خپل ته یاخذوا باحسنها چې واخلي دي خسته احکامات دي یاخذوا واخلي یعنی عمل پیو کې باحسنها په خسته احکاماتو دي باندې بعضوی دا اضافت بیانیه ده معنی دا ټول احکام د تورات چې دی هغه خسته نو پر ټول احکام د تورات باندې دي ایمان راوړي او دوی دې په دې باندې عمل وکړي یا احسن ورتوی په دې اعتبار سره چې احکام په دوه قسمه یو ته ویل شي عزیمت بل ته ویل شي رخصت نو عزیمت باندې عمل کول دا احسن دی او رخصت باندې عمل کول دا احسن دی سأوریکم دار الفاسقین مطلب دا دی اے بنی اسرائیلو چې کله تاسو په تورات باندې عمل وکړو تورات تاسو په خپل زمانه کې خپل قانون او دستور جوړ کو نه لري نتیجه به شي سأوریکم دار الفاسقین ذره چوبخم تاسو تا کور دو نافرمانانو یو توجید آدا زبتا ستا د نافرمانانو کور خیمه یعنی تاسو لربا غلبه راکم د کفارو په ملکونو باندې تاغوی باندې با تاسو غلبه وکړي اور دیم مانا دا سأوریکم دار الفاسقین ذره چوبخم تاسو تا کور د نافرمانانو یعنی چا چې ایمان را نوړو چا چې د خپل پیغمبر خبره ونه منله فرض د قیامت به الله هغه جهنم ته داخلي او تاسو تبازه د جهنميانو کورو خیمه نو تورات والو سره دا وعده شوی و چې په خپل کتاب باندې عمل کوي نو سأوریکم دار الفاسقین دنیا کې بوله فتوحات ورکوم غلبه ورکوم نن مسلمان ولی مغلوب دی ځکه چې مونږ تاسو په قرآن باندې عمل پرې خو دی نو د دې وجې نه الله مونږ ته د فاسقانو کور نه ښودل بلکې زمونږ په ملکونو باندې د کفارو تسلط دی د هغې بنیادي وجه دا ده چې مونږ خپل کتاب پرېښودی دی خپل کتاب مونږ شاته غورځولی دی الله دې په کلام الله باندې مونږ ټولو له د عمل کولو توفیق رانکړي قالوا فرمایل الله یا موسی انی اصطفیتک یقینا زه غوره کوم تعالی را علی الناس په خلقو باندې برسالاتی فسبب دو پیغامات اخفلو و بکلامی فسبب دو خبرو زماتا سرا فخود فسکنی و ما اغا احکاماتو آتیتو کا چراکوم زتالرا وکم من الشاکرین شتدو شکر گزارونا وکتبنا له فی الالواح لکلو من دا پارا فی الالواح فتختو کی من کل شین دا ہر ضروری سزنا موعظتا نصیحت و تفصیلا اور وضاحتو لکل شین دا پار دا ہر ضروری مسئلے فخذا بقوة تسعنی و دیلرا بقوة پتاقت سرا وامر قومکا حکم کو قوم قلتا یأخذو باحسنها چونوی خست احکامات داغی سأوریکم دار الفاسقین ضرب چوب خنتا ستا کوردنا فرمانانو قالو فرمائل